بطولنا اول دلتا بمختلف ارگنائزیشن بمختلف تنظیموننا راغلي ملګرو ته دا مختلف فیډریشن ملګرو دلته پر حرکت باندې هرکلی وایو او یقینا نن دا ډېره د فخر خبره ده چې موږ نن دلته د 27 فروری 1927 په حوالې سره دلته موږ راغوښتو سره او موږ دا ورځې نه ومنځله دا زموږ قومي ورځ وه دا داسې نه ده چې عامه ورځ ده دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده د حیثیت پاکستاني دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې د هندوستان پایلټ د هندوستان آواز هغه زموږ د شیرانو زموږ د هیروګانو ژوندی ګیر کړ او دا یې ثابته کړه ټولې دنیا ته چې د پاکستان فوج د پاکستان ریاست یو مضبوط ریاست دی د پاکستان فوج یو مضبوط فوج دی او پاکستان په نړۍ کې په ټوله دنیا کې الحمدلله ښه مضبوط قوم دی او په هره مرکه باندې خپل دشمن ته هر رنګه جواب ورکولی کېدی شي زموږ د دې ورځې بنیادي مقصد دا چې موږ د خپل پاک فوج دې بهادر فوج ته دې شیرانو ته موږ د حوصله افزایۍ دپاره د هغې د حوصله افزایۍ دپاره دا ریلي موږ وکړو او موږ ورته وښایو چې پاک فوج صرف د پاکستان په دفاع کې بیل نه دی د پاک فوج سره موږ ټول ځوانان شانه په شانه ولاړ یو او ورته څه دا خبره هم کوو چې زمونږ دا محب الوطن ملګري دا پښتانه ملګري دا پیغام ورکوي فوج ته د ریاست ته د ریاستي ادارو ته دا پیغام ورکوي چې پښتون ځوانان پښتون مشران پښتون کشران د خپل ریاست سره د خپل ریاستي ادارو سره مخکې ولاړ وو اوس هم ولاړ دي او چې تر څو ژوندي یو انشاءالله الرحمن موږ پښتانه به د خپل ریاست او ریاستي ادارو سره څنګ په څنګ انشاءالله زه د خپلو ملګرو ډېره زیاته شکریه یو ځل بیا ادا کوم او زه دلته په دې پروګرام کې به شرکت په هر ملګري سینیر او جونیر باندې زه فخر کوم چې نن راغلل او د کامي ورځې دلته ومانځله او موږ سره رایوځای شول دا ټول ملګري به خبرې کوي زموږ ډېر خوږ ملګری زموږ د فیډریشن سینیر ملګری خان زمان افریدي هم راغلی دي دا به هم د خپلو خیالاتو اظهار کوي د یوت ته د ملګرو ته به د دې قومي ورځ حوالې سره د دې ریاست